الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زمانګ د نن درس موضوع عنوان دی دمغربی فکر او فلسفي مقاصد. په پرونی درس کې تاسو ته هغه اسباب بیان شو چې کوم الحاد طرف ته بوتلون کې اسبابو. نو دا خبره ضروری نه ده چې دا اسباب په چا کې موجود وي به خامخا ملحد کیږي. موږ ویلو چې څونه خلک د څومره مذاهب خلک الحاد طرف ته تللي دي د اسباب په وجه باندې ملحدین شوي دي. هغه کې موږ ذکر کړیو اول سبب هغه د ساينس فلسفه وه. د ساينس د فلسفې په بنیاد باندې ډېر خلک هغه ملحدین شوي وو. او وجه دا وه چې هغوی به کله خپل مذهب ته وکتل، هغه مذهب به د ساينس د مشاهده او تجربې نه خلاف وو. موږ خو تاسو ته دا خبرې وضاحت کړی چې جدید الحاد دا د یورپ نه پیدا شوی دی او د یورپ چې کوم مذهب و هغه عیسایت وو. نو عیسایت بایبل چې و تحریف شده بایبل دی، دوی د ځان نه لیکل کړي دي او ګستاخیانو نه هم ډک دی او د تحریفاتو نه هم ډک دی. په دې به انشاءالله موږ مستقل بیا درسونه تاسو ته بیانو. نو هغوی کله به چې هغه فلاسفه خلکو به کله د ساينس د مشاهدات وکتل او بیا به د خپل بایبل نو بیا به د دې په وجه باندې به دوی د خپل مذهب نه به انکاري شو، دوی به الحاد طرف ته لاړه. اوله وجه د ساينس وه، د ساينس مشاهده او د ساينس تجربه به د دوی د مذهب نه خلاف وه. دویم سبب هغه د ساينس او ټکنالوژي سره مینه وه او د هغې نه متاثره کېدلو. دوی به چې وکتل چې د عالم ترقي مذهب سره کوي که ساينس سره کوي، نو دوی به بیا د مذهب نه انکار وکړو. ولی د 15مې صدۍ پورې یورپ په تیاره کې پروت و. اسلام چې و دا الحمدلله په ترقۍ کې و. اندلس سپین کې د مسلمانانو یو ترقي یافته ژوند تېرولو. د دې مقابله کې یورپ په تیارو کې پروت و. نو دوی چې وکتل چې هلکه د ساينس او ټکنالوژي په وجه باندې انسان ترقي کوي، د هغوی مذهب هغوی وروسته پرېښي. یو زموږ مذهب د اسلام چې موږ د ترقۍ لاره ښیي، یو د هغوی مذهب و چې هغوی د ترقۍ نه وروسته پاتې کړي. پادریانو به د عیسایانو ته ویلي چې تاسو څونه ناولي هستئ، لام به مو ناولي ژوند تېروئ، رهبانیت اختیاروئ، نو تاسو به خدای ته نږدې هستئ. نو هغوی به چې کله بیا د ساينس د ایجادات کتل چې دې سره خو انسان ترقي کوي، مذهب خو وروسته پرېښي دي، نو دوی به بیا څه شی شو، دوی به د الحاد طرف ته لاړه. لکه زمونږ معاشره کې هم داسې وزیران داسې خلک دي وایي ګوره دا مذهب دا وایي د ازادۍ رکاوټ دی. موږ وایو نه، هغه مذاهب چې کوم چې خود ساخته مذهبونو هغوی د مذهب په لاره کې خنډ او رکاوټ وو. دغه شانته کې دریم سبب چې و هغه د مذهب نه بیزاره کېدلو. کله به چې دی خلکو وکتل چې په مذهب کې ډېره زیاته ساختي ده، پابندي ده، مذهب د فطرت نه خلاف دی، نو بیا به دوی د مذهب نه بیزاره شو. نو چې د مذهب نه بیزاره به شو، نو دوی به بیا الحاد طرف ته لاړه. دغه شانته کې څلورم سبب چې و هغه د الحاد هغه د شریعت او مذهب. لکه زمونږ مسلمانانو کې اکثر خلک چې کوم ملحدین کېږي، نو هغه د خپل مشرانو د منهج نه خواشي. دا زمونږ اسلام دین دا مکمل شوی دی په خیر القرون کې. اوس تفسیر به هغه موږ له معتبر وي چې کوم موږ له زمونږ صحابه کرامو نه او دغه شانته کې د خیر القرون د علماء کرامو نه ثابت وي. اوس یو سړی چې د 20مې صدۍ د خلکو کتابونه ګوري چې دا اکثر د علم نه خالی وي، نو دا هم د الحاد طرف ته بوتلونکي دي. لکه غامدي شو او دغه شانته کې انجینر مرزا قادیانین دا څونه چې دي. نو څلورم سبب الحاد ته د تلو هغه د خپل فهم د سلفونه هټ کر د فهم د سلفو لاره پرېږدي او ته نوي نسل پسې روان شي او نوې سوچ او فکر پسې چې روان شي، نو دا انسان په شک او شبهاتو کې اچي. پنځم سبب هغه دا چې مذهبي تعلیمات په مروجه عقلي پیمانو باندې چې کله تراولي، نو بیا دې سره څه کېږي، انسان الحاد طرف ته ځي. دا هم یو اهم سبب دی. ولی یو وخت کې د هرې زمانې خپل خپل د عقل پیمانی وي. یو وخت کې د یونان عقلي فلسفه و منطق، هغې باندې به خلکو د علم الکلام والا زمونږ چې څومره کابرین تیر شوي دي د امت هم د دې د منطق په فلسفه کې هغوی له جوابات ورکړي دي. دغه شانته کې د نن زمانې چې کوم عقلي پیمانه د ساينس ده، نو کله چې دوی د ساينس ایجادات دا په مذهب باندې راوستل، نو دلته بیا په څه شو، د هغوی مذهبونه چې څومره د اسلام نه علاوه چې څونه مذاهب دي، ټولو سره د ساينس د
سوالات او جوابات نشته. نو په دې وجه اکثر دوی الحاد طرف ته لاړ. شپږم سبب چې کوم موږ بیان کړو هغه په ترقی پذیر ممالکو کې اکثر داسې مسائل دي زمونږ د مسلمانانو ملکونو مسائل په وجه باندې اکثر د مسائلو نه انسان تنگ شي. یره وای دا وګوره موږ چې په حق یو نو څنګه وای بیا وروسته پاتیو یورپ ترقی وکړه. موږ وایو یورپ ترقی د چا نه زده کړل، دا خو موږ نه زده کړل. نو د دې مسائلو د وجه نه هم انسان سوچ کوي او بیا د یورپ ژوند خوښوي او د دینه د ملحد شي. الته چې لاړ شي یورپ ته چې لاړ شي دوی وایي یاره زما اسلام نه دی خوښ. پاکستان افغانستان کې ملاحظم دی طالبیزم دی د دې په وجه باندې دلته زما د اسلام نه دی خوښ مال قبولیت راکړي. دا کم طاهر القادری چې کم دی طاهر القادری دا چې کینیډا ته لاړو زه هم دا خبرې کړې چې طالبانو مال دمکی را کړی ده او ځکه د بیروسته هغه د عیسایانو سره اجلاسونه مو کړو یا عیسایان هم مسلمانان دي کافر نه دي. عیسایانو ته تاسو کافر نشئ ویلې د اهل کتاب دي. نو بیا به داسې توجیهات کوي. نو دا مسائل د مسلمانانو د ملکونو دا هم د الحاد او سبب دی. وم چې د هغه انسان د عقلي علوم سره مینه لري او د خپل د زړه نه تعلق مع الله نه دا ځان خبر نه ساتي، د خپل روح د سکون لپاره چا سره روحاني تعلق نه ساتي. نو یقینا خبره ده چې کله ته د عقلي علومو کې ساينس فلسفه کې تاویږي را تاویږي او ته نموز پیژنې او نه اسلام پیژنې او نه د اسلام د احکاماتو نه خبرې او نه د اسلام د ژوند مقصد نه تا ځان خبر کړي، نو دا هم یو سبب د الحاد دی. اتم نمبر چې موږ بیان کړو هغه بعض وخت کې انفرادي داسې حوادث انسان سره راشي چې د سره داسې شي دا د خپل ژوند نه مایوس شي یا اجتماعي طور باندې ورځ په ورځ باندې من کمزوري کیږي. نو دا بعض مسایلو د وجه نه انسان څه شي د الحاد طرف ته روان شي. نو دا غټه غټه خبرې وي د پرون درس خلاصه وا. نن چې منګه درس دی هغه د مغربي فکر او فلسفي مقاصد څه دي ان شاء الله به تاسو ته بیانو. نو د نن درس زمنګ د عنوان دی مغربي فکر او فلسفه. نو مغربي فکر او فلسفه ته درې خبرې دي چې هغه د ایمان درجه لري. اول ازادي ده، دویم مساوات دی او دریم ترقي ده. په دې درې اصول باندې مغرب ټول معاملات چلوي. که په کوم عمل سره په ازادۍ مساوات او ترقي کې زیاتوالی کېږي هغه اختیاروي، که هغه د نورو قومونو په نسبت باندې جرم ولې نه وي. د دې اصول د پاره دوی یو علمگیر قانون جوړ کړی دی کوم ته چې دوی انساني حقوق نوم ورکړی دی. دوی په 1948 کې دا یو قانون جوړ کړ حقوق انساني حقوق. په دې باندې عمل کول په دې قانون باندې عمل کول د ټولو ممبر ملکونو ذمہواری ده. بیا د مغربي فکر او فلسفه دوه اقسام دي. اول انفرادي ازادي ده. نو انفرادي ازادي دا مغربي فلسفه د منفي ازادۍ سره تعبیر کوي. د انفرادي ازادۍ مطلب دی چې د حکومت او د معاشره د مجموعي مفاد نه بغیر هر یو انسان ته انفرادي ازادي حاصله ده او انسان په دې انفرادي دایره کې چې څه کول غواړي ها کولی شي، یعنی خپل خیر او شر تخلیق کولی شي او په دې انفرادي ازادۍ کې د دنیا یو طاقت دانشي منع کولی، که هغه ریاست وي او که هغه معاشره وي، که والدین وي یا که کوم استاد وي او که داسې نور وي. نو لہذا په دې انفرادي ازادۍ کې د انفرادي ازادۍ په دایره کې د انسان خود مختار دی او څوک پکې مداخلت نشي کولی، که هغه پلار وي یا که خاندان وي یا که بل څوک وي. که څوک دا مخالفت کوي د دې سړي نو به مجرم وي. نو د انفرادي ازادۍ دایره کې هر یو انسان ته د کار کولو اجازت وي کوم سره چې د نورو خلکو ازادي نه متاثره کیږي. نو لہذا که څوک سرعام زنا کوي یا بربند ګرځي یا د زناورو سره واده کول غواړي یا شراب کی جواری کوي نو دا د انساني حق دی، نور څوک نشي منع کولی. ځکه دوی وایي د انسان چې څه د ځان دپاره خوښ کړل بس دا خیر دی، بل چاته پکې مداخلت کولو اختیار نشته دی. نو د انفرادي ازادۍ نتیجه بیا څه ده؟ نو کله چې په یو مخصوص دایره کې چاته انفرادي ازادي ورکړی شي د هغې نتیجه دا راوځي چې په معاشره کې د خیر او شر تمیز ختم شي، هغې ته د غلط نظر سره کتل جرم وي بیا او د هغې منع کول خو بیا ډبل جرم شو. په هره معاشره کې د ښه او بد تمیز وي، لیکن د مغرب د ازادۍ د ښه او بد تمیز ختم کړو. دغه شانته کې دویم چې کوم ازادي ده هغه اجتماعي ازادي ده. نو مغربي فلسفه اجتماعي ازادۍ ته د مثبت ازادۍ سره تعبیر ورکوي. دوی وایي
انساني معاشره به حیثیت مجموعي چې کومه فیصله وکړي د دې منل په ټولو لازم دي. که کومه معاشره یا ریاست کوم قانون جوړ کړي او کومه فیصله وکړي کاغه موږ ته د اجتماعي ازادۍ یا اشتراکیت په شکل کې په نظر راځي او که د قوم پرستۍ په شکل کې موږ ته په نظر راځي، نو دا دوی قانونونه جوړ کړي دي. لکه اشتراکیت دا حق مزدورانو ته ورکړی چې مزدور به حیثیت طبقه کومه فیصله وکړي به منل کیږي، او قوم پرستی انسانانو ته دا حق ورکړی دی چې په کومه خطه د ځمکه کې یو قوم فیصله وکړي نو دا به منل کیږي. دغه شانته کې ټول قومونه د خپل سرحداتو دننه یو قوم وي، قوم د خپل سرحداتو دننه چې کم خلک اوسېږي دي ته یو قوم په حیثیت سره ګوري. بیا په دې کې دننه جمهوریت دی، وطنیت دی، قوم پرستی ده، دا څومره چې په دې کې دي دا موجود دي. نو کوم قوم او کوم ملک چې کوم قانون جوړ کړي او پاس کړي بل چاته په هغه باندې د اعتراض کولو حق نشته دی. خدا قوانین یورپ د خپل ځان لپاره جوړ کړي دي. مسلمانان که کوم اسلامي قانون جوړ کړي نو دوی په اعتراض کوي، او که مسلمانان په اسلامي قوانینو باندې عمل کوي نو دوی په اعتراض کوي. یورپ او امریکا چې څونه مغربي فکر فلسفه ده دوی وایي تاسو په اسلام باندې عمل کوئ په تور د مذهب. څه مطلب؟ یعنی تاسو په مذهب باندې عمل کوئ چې 15,000 مذاهب دي، تاسو په کې یو مذهب استئ، تاسو ته به موږ په واشنگټن کې افطار پالټیم درکو، تبلیغ کوئ، مونځ کوئ، څه چې کوئ کوئ، خو که په اسلام باندې تاسو په تور د دین عمل کوئ دا موږ نه پرېږدو چې تاسو داسې قانون جوړ کړئ چې هغه د دې نه خلاف وي. نو ځکه خو دوی دا قوانین جوړ کړي دي خو د ځان لپاره. لیبرل حکومت چې وي هر یو قانون دا پاس کولی شي، خو لیکن دا خبره یاد ساتئ مغرب په د اجتماعي ازادۍ باندې برقرار نه دی پاتې شوی. که کوم مسلمان ملک قانون پاس کړي نو دوی اعتراضات کوي، دوی وایي دا د انساني ازادۍ خلاف دی، لکه پرده شو یا د نور احکامات شو، دوی د دې خلاف چلیږي. نو بعضې فلاسفه وایي چې انفرادي ازادي اصل ده، یعنی منفي ازادي اصل ده، او بعضې فلاسفه وایي چې مثبت ازادي بهتر ده. په دواړو کې دوی انسان ته د خدای درجه ورکړې ده چې دا څه کوي او څه اختیاروي، دته اختیار حاصل دی د انسان ته. اوس په اسلام کې د ازادۍ مفهوم او معنا څه ده؟ نو څومره مذاهب چې د اسلام یا که څومره مذاهب چې دي د زرهاو کالو تاریخ دی په دې باندې موجود دی، څومره فکرونه چې موجود دي او تیر شوي دي هغه د مغرب د ازادۍ نه دا جدا دي. بلکې اسلام د ازادۍ مفهوم دار چې هر یو انسان د خیر او شر په اختیارولو کې آزاد دی، یعنی خیر او شر شریعت مقرر کړی دي. انسان ته دومره ازادي حاصله ده چې په خپل خوخه شر په خپل خیر په خپل خوخه باندې دا انسان خیر منتخب کی یا شر منتخب کړي. څوک په خیر څوک چې خیر اختیار کړي هغه ښه انسان دی، اسلام سوی څوک چې خیر اختیار کړي هغه ښه انسان دی، او څوک چې شر اختیار کړي هغه شریر او بد انسان دی. نو په مغربي معاشره کې د ازادۍ مفهوم د خیر او شر هغه وی دا د تخلیق وی دا د بنده په اختیار کې دی، د خیر او شر تخلیق دا د بنده په اختیار کې دی، او د اسلام په نظر کې خیر او شر تخلیق د بنده په اختیار کې نه دی. نو دا بنیادی فرق دی د اسلام د مغربي فلسفې سره. نو اوس ازادي مذهب څه شی دی؟ د ازادۍ مذهب د نارې مطلب د ټول مذهبي اقدار او اصول به ختم شي کوم چې مذهب مقرر کړی دي. دین اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی او مغرب تصور د ازادۍ د دې بالکل مخالف دی. د ازادۍ دعوه کوونکي هغه څیزونه جایز ګڼي کوم چې دین حرام ګرځولي دي. لکه ګوره دوی وی یو مذهب ازادي وی ورکي، مذهب ازادي داسې ده چې دوی وی زنا بالرضا چې ده د دوی په نس جایز ده، اسلام دا منع ګرځولې ده. لواطت د دوی په نس باندې جایز ده، اسلام دا منع ګرځولې ده. دغه شان ده کې دوی وی انسان خپل دین بدلولو کې آزاد ده، مذهب ازادي ده کنه. موږ وایو اسلام دا منع ګرځولې ده. د دین په هر مسله باندې که تعلق د عقیدې سره وي یا فروعي مسایلو سره وي دوی وی اعتراض په کولای شي. دغه شانته کې 5 نمبر کې د چا یو دین اختیار کړی وي او که ډیر دینونه اختیار کړی وي پابندي پکې نشته. شپږم دغه شانته کې انسان به هر قسمه مذهبي پابندۍ نه بری وي، یعنی په انسان به مذهبي پابندي نه وي چې دا په مذهب باندې عمل کوي او که نه کوي. اوم نمبر دا دی چې د انبیاء کرامو په باره کې هر چاته هر قسمه رای ورکولو اجازت دی. لکه دوی د انبیاء کرامو علیهم السلام ګستاهي کوي او بیا دوی د هغه کس دفاع کوي. دوی وایي یار دا د خپل ازادي رای ده، مذهب ازادي ده، بس هر سړی ته خپل رای ده، چاته پکې د مخالفت کولو یا سزا ورکولو اجازت نشته. او اتم نمبر
دی وی څنګه چې سړی څلور نکاح کولی شي داسې ښځې له هم اختیار پکار دی او څنګه چې سړی ښځې له طلاق ورکولی شي داسې ښځې له هم پکار ده چې سړي له طلاق ورکړي. نو دغه مذهبي ازادي تصور دوی پیش کوي. خو دا ټول چې دی دا د اسلام سره تصادم دی. اسلام د دې ټولو څیزونو مخالفت کوي. ولی دا د عقل او د نقل نه خلاف دی. بیا د مغرب د تصورات د مغرب د مساوات او تصور څه شي دی. نو په مغربي معاشره کې د مساوات او تصور او معنا دا ده چې ټول انسانان برابر دي، که هغه سړی وي او که ښځه وي، که مسلمان وي او که کافر وي، که پیغمبر وي او که امتی وي، که پلار وي او که زوی وي، که مور وي او که لور وي. لہذا مور د خپلې لور نه تپوس کولو حق نه لري او نه پلار د زوی نه تپوس کولی شي. ټول په درجه کې برابر دي. همداسې د سړي او ښځې حقوق هم برابر دي. څنګه چې سړی ښځې له طلاق ورکولی شي دا وایي ښځه هم دا حق لري چې سړي له طلاق ورکړي. موږ وایو اسلام د مساواتو خبره نه کوي، اسلام د انصاف او د حق خبره کوي. د چا چې څه حق جوړیږي اول نه ورکوي. انزل الناس منازلهم، هر یو انسان په خپل خپل ځای باندې کېنوي، هر سړي له خپل خپل حق ورکوي. د عالم خپل حق دی، د عام انسان خپل حق دی، د امیر المؤمنین د حکومت د باچا خپل حق دی، د هر یو سړي د ښځې خپل حق دی، د ماشوم خپل حق دی، د ځوان خپل حق دی. او تاسو چېرته مساواتو خبرو کوئ نو مساوات اکثر وخت کې ظلم جوړیږي. څنګه لکه زنانه چې دي، ښځې چې دي دا کمزوري دي. اوس دوی چې د سړو په شان دا سخت کارونه شروع کړي، په میلونو کې کارونه شروع کړي، دغه شانته کې دیاړي شروع کړي، دا ګلکاري شروع کړي، دغه شانته کې ډریوري شروع کړي، دکانداري شروع کړي، نو دا د دوی وجود نشي برداشت کولی. نو دوی به یا دکانداري کوي یا به تا ته د دنیا کاروبار کوي یا به ستا د کور ستا د خاندان څه کوي، تربیت کوي. نو یورپ خپله ښځه بار راویستله، د خاندان د تربیت نه محرومه شو. نو اوس دی کوشش کوي چې د مسلمانانو ښځې هم دغه شانته کې د کورونو نه راوباسي. الحمدلله موږ مسلمانان چې یو نو زموږ مسلمانان د دې فکر فلسفې نه خبر دي. بیا مغرب د ازادۍ دپاره ادارې جوړې کړي دي. ځکه مغرب د انسان د ازادۍ دپاره د خیر او شر د تخلیق د تحفظ دپاره نو دغه شانته کې اداري سیستمونه جوړ کړي دي. ځکه چې انسان ازادي حاصلې د دپاره درې رکاوټونه راځي. اول مادي رکاوټ راځي. د مادي رکاوټ مطلب دا دی چې یو انسان سره دونه وسایل نشته چې دا په خپل خیر تخلیق کړي. د دپاره د ساينس علوم او ایجادات شروع کړل چې انسان ته زیات نه زیات فایده ورسوي او زیات نه زیات ازادي حاصله کړي. د زمانه قدیم کې د ساينس د فلسفي مقصد دا یو فلاحي یو تحقیقي اداره وه. اوس دا د یو انسان دپاره زیات نه زیات د ضرورت پوره کولو یو اداره جوړه شوله. نو هغه مادي رکاوټ د څه په ذریعه دا انسان ختموي؟ د ساينس د ایجاداتو په ذریعه. دویم چې کوم معاشرتي مشکل وي ازادۍ کې تا ته رکاوټ راځي نو معاشره، ځکه نو دا سیول سوسایټي د یو څو انسانانو د یو څو افرادو مجموعه وي. نو د دې رکاوټ ختمولو دپاره دوی لیول دغه شان سوسایټي جوړه کړي او داسې نور دوی داسې ګروپونه جوړ کړي. هغوی د انسان ګوري چې کوم ځای کې د انسان د ازادۍ دپاره دوی مختلفو جلوسونه راوباسي، د ښځو د ازادۍ دپاره دوی احتجاجونه کوي. دوی دا ګوري چې په کومه معاشره کې په خلکو باندې خیر او شر مسرت کولی شي هغوی مخالفت کوي. لکه دوی کومه جنۍ چې د کور نه وتښتي نو دا سیول سوسایټي والا وایي یاره د دې جنۍ خپله مرضي وه، بس تاسو پکې څه کار دی. حالانکه دا اوس زموږ په معاشره کې څه خوښوي هغه خوروي، بې حیایي خوروي. دا د سیول سوسایټي والا او دا کوم احتجاجونه چې کوي. دریم نمبر د ازادۍ د تحفظ لپاره د لیبرل حکومتونه جوړ کړي دي. د لیبرل حکومت دا چې وي د دې بنیادی مقصد وي د خلکو د ازادۍ تحفظ کول. داسې قوانین جوړ کړي چې هغه کې زیات نه زیات خلک ماخوند او مزه واخلي. نو د ده دپاره بیا یورپ د مغرب چې د اسلام په هر یو قانون باندې تنقید کوي. الکه چې تاسو وایو چې تاسو قوانین دي جوړ کړي چې ستا خوښوي نو بیا تاسو زموږ په قوانینو باندې ولې اعتراض کوئ؟ د اسلام په هر یو قانون باندې دوی تنقید کوي. لکه موږ وایو دا توهین رسالت دا چاو کو دته به سزای موت ملاويږي، په ده باندې دوی اعتراض کوي. وایي دې سره د انسان ازادي سلب کیږي. ځکه دوی وایي هر چا ته اختیار حاصل دی، که دا هر چا په باره کې خپل رای ورکولی شي. هغوی وایي کومه مقدسه هستي نشته چې تنقید نه بالاتر وي. هغه وایي چې څه زموږ خوښه وي هغه به کوو. نو دغه د مغرب د تصور د ازادۍ لپاره د ادارې جوړې کړې دي. بیا د مغربي تصور د ازادۍ نتایج څه شي دي؟ نو اوله نتیجه چې دا د خیر او شر د ښه او بد تمیز ورسره ختم شو. معاشره داسې شوه چې د ښه او بد تصور پکې ختم شو. د غلط او د صحیح کارونه چې دي دوی وایي ټول صحیح کارونه دي، غلط کارونه پکې هم نشته دي. دویمه نتیجه دا ده څومره مذاهب چې تیر شوي دي هغوی کې د خیر او شر تصور موجود دی.
اوس هم چې څومره مذاهب موجود دي په دې کې د خیر او شر تمیز موجود دی. د دې ټولو خاتمه وشوه په جدید مغربي ازادۍ سره. دوی وایي مذاهب ختم کړي، تهذیبونه ختم کړي، خپل ازادي حاصله کړي. درېمه نتیجه د مشر او کشر، د پلار او د زوی، د ښځې او د خاوند، د شاګرد او د استاد دا کوم تصورات د منع کولو چې موجود دي او د اخلاقو ښودلو دا ختم کړل. اوس پلار د ښځې نه او خاوند دغه شانته کې پلار د زوی نه او خاوند د ښځې نه دغه شانته کې تپوس د یو بل نه نشي کولی چې تاسو وکړه او څه دې ونه کړل. څلورمه نتیجه دا شوه معاشره کې د ښه او بد د انسانانو دا تقسیم ختم کو. کوم چې مذهب متعین کړی دي، څوک چې نیک عمل کوي مذهب وایي دا ښه انسان دی، څوک چې بد عمل کوي مذهب وایي دا غلط انسان دی. دا تصورات هغوی ختم کړو. دغه شانته کې پنځمه نتیجه دا ده د چا په اختیار شوي عمل باندې د تنقید کولو مکمل خاتمه یې وکړه. یعنی څوک چې څه عمل کوي چاته اختیار نشره چې په هغه باندې تنقید وکړي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا څوک نشي کولی، چاته څوک نصیحت نشي کولی. شپږمه نتیجه کوم ریاست او یا کوم معاشره چې کوم قانون جوړ کړي د دې اختیارولو کې دوی مکمل آزاد دي. کاغه د همجنس پرستۍ قانون وي څوک په تنقید نشي کولی. دا یو طبقي اختیار کړی شوی خیر دی. دوی سوی وای دا یو طبقي اختیار کړی شوی خیر دی، دوی د ځان د پاره دا خو کړی دی، نو دوی وای څوک په اعتراض نشي کولی. دغه شانته کې دوی وای په حجاب باندې پابندي ولګوي، نو دا اوس د دوی قوانین دې د پاره پاس کړی دي. دغه شانته کې ومه نتیجه چې دا ریاستي یا معاشرتي سطح باندې بدی داسې قانون منوي کوم سره چې د انسانانو ازادي متاثر کیږي. نو دا د مغربي فکر او فلسفې خلاصه شوه. دا پیدا شوی د هیومنزم نه ده. نو د مغربي تصوراتو ازادۍ نتایج هم تاسو ته بیان شو. سبا به ان شاء الله موږ دا وضاحت کوو چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد د خورېدو اسباب او وجوهات کوم یو دي. نو دا درسونه اورئ، دا مخکې شیر کوئ. واخر دعوانا